تاسو مونږ راغوښتي یې هغې کې به خیر تاسو چې کوم د اعتراضاتو خبرې نو هغه پکې هم ستا په ذهن کي ستا په سوچ کي نو هغه بغیر څه تکلفه به هغه ووایې او زه خو دا خبره کوم چې یاره ما خو ډېر زیات لکه زما د وینا خبره دا ده چې لکه زه دا الفاظ نه شم ویلی چې یاره زما د محبت او د دغه په انداز باندې ما دا کار شروع کړی و په هغې کې کوشش مې دا و چې خپلې پیسې په هغې کې زه ولګوم د قوم پیسې پکې کم څه کم ولګېدل شي خو دا یو غیمه ده د مشران د وخت نه مونږ ته پاتې ده دا تقسیمي کار چې کوم دی نو په دې کې بس مونږ لګېږو خو کېږي مختلف مشکلات پکې راځي مشکلات پکې کله د حکومت د طرفه راشي او کله چې کوم دی نو د دغه د طرفه راشي د قوم د خلکو د طرفه د قوم د خلکو د طرفه داسې مشکلات په دې کې راشي مثال په طور کې مونږ ورونه یو شپږ کسان نو مونږ بېل شوي یو خو جایداد هم یو او هر یو ورور ته زمونږ پته ده چې یاره دا پلانکې پکې زمونږ نه شریک دی دا پلانکې زمونږ شریک دی دا مې شریک دی نو په هغې پسې که یو کس ورځو خو د ټولو دپاره هغه کار کوي او که اړه یې چې څه ورسره کوي زمیندار دی ورکوي په خپل دوکان ته کرایه ورکړو خو د ټولو شپږ ورونو شی دی او هغې له راځي او په هغې باندې هغه تقسیمي او روان دی کمه پورې به وي 10 کاله به وي 15 کاله به وي 20 کاله به وي شپږ چونکې د یو کور خبره ده نو اسانه ده داسې زمونږ دا قوم مونږ 50 کسه ورونه یو 50 مثال 50 موټی دي نو 50 کسه ورونه یو زمونږ جایداد ته شریک دی کم چې زمونږ سره دی هغه زمونږ سره دی کم چې شریک دی هغه شریک دی په ځای د دې چې مونږ دا ووایو چې یاره په یو ځای کې لار وي نو د ټولو ده نو دا د کولاو لارې شي په یو ځای کې جومات جوړېږي نو دا په دې کې عام خلک لمونځ کوي نو خټې جوړ شي په دې کې ځنګل جوړېږي نو ډېر دې جوړ شي ولې چې د ټولو دی سوچ زمونږ دا پکار دی خو د بدقسمتۍ نه د مخکې نه کومه خبره چې را روانه ده نو هغه سوچ دا دی چې هر سړی دا کوشش کوي چې بس زه څه ځای ونیسم نو او تاسو ټولو ته پته ده چې دغه معامله روانه ده په دغه معامله کې اوس ځینې ورونه چې دي دا 50 شپېتو کې دي ځینې غواړو دا تپوس نه کوي چې څه وشو جوړ شو که ونه شو که ما داسې پاتې شو نو پاتې شو که پاتې نه شو ځینې چې دي نو هغه اړخ خوري یاره دا شی نه شي دا نه کېږي دا څه کوي دا سړی خو هغه ځګۍ نه ونیو دا ځګۍ نه ونیو دا ځګۍ نه ونیو او سبا به دغه څه کېږي که زه نه منو یعنې د هغه دننه خبره دی هغه دا وایي چې یاره سبا سې نه په دې باندې زه مرګ وکړم زه چاته لاس ور واچوم زه چاته دغه وکړم نو په دې کې دا څیز زمونږ نه ګډوډ دی که څیز پروت وي خو پروت دی بس زمان دی ستا هم دی د بل هم دی د چا چې حصه ده هغه پرته ده خو چې دا خلک یې نیسي نو دا مشکلات پیدا کوي او هغه مشکلات مونږ نن ټول د هغې په دغه کې یو چې یاره دا مشکلات نن د هغې باندې خبرې هم کوو هغه چې کوم دی نو مونږ په هر ځای کې تاسو به هم کوئ مونږ هم کوو دغه مشکلاتو مونږ د 15 کالو نه مخکې هم دا زما خیال د 2002 نه روانه وه بلکې زمونږ مشرانو هم داسې تقسیم مقسیم کړی و بیا د هغې نه بعد هم څه شوي دي څیز کي لکه څنګه چې پکار دی نو هغه شان نه کېږي ښه ولې نه کېږي یو پیره لکه مخکې د نن 2 کاله مخکې خبره ده هغې کې د فضلپار ناست دی به تحصیل په حکومت په لیول دا کار وکړي چې د عمر لپاره ختم شي دوی خپل کوششونه وکړه ښه برابر زمانې تقریبا څه 1.5 لاک روپو پورې پیسې هم ما ورکړې خپلې ذاتي پیسې مې ورکړې ما یې چې یاره دا قوم دا شی وشي هغه د بدقسمتۍ نه چې تاریخونو ته نو د حکومت خو تاریخونه یا خو دوی به هم دوی هم ستړي شو دا شی پرېښود دا دی ناست دی مخامخ زه به چې خبره کې دا فعالیت وایي دا ویلي
هغه چې پاتې شو نو بیا مونږ شروع وکړه. مونږ چې کوم دی نو تحصیل ته زه تحصیلدار د روژې په شپه د روژې نه لکه د روژې شپه وه او لکه زمونږ سره د اختر نه بعد زمونږ معامله تحصیلدار به وي زما سره 1500 لیدي دا به دا کار وکړم 3 پیرې دلته راغلی تاسو لیدلی دی غونډۍ ته مخې آخر کې چې خبره دغه راشو نو یو وی چې یاره پرې کارخانې ډاک طرف ته چې دی نو دا خو به تاسو نه تقسیموئ په دې خو کیس دی دا خو د عدالت خبره ده نو چې عدالت خبره ده دا زه نه شم کولی دا به د دې به څه کوو یو خبره دا دغه طرفه دغه شوه. دویمه خبره د دې دا شوه چې دغه دی د میاګانو کیس. دویمه خبره دا وکړه چې یاره زه ما وله ټیم ورکړو په هغه ټیم کې ما یې تا سره مضبوط مېلاوېږم او طریقه کار وکړو نو طریقه کار مونږ دا جوړ کړو چې یاره ته د پچو هغه کیس کټ ماته او ایسب لا شاته لاړ فاطمه احمد دلی شروع کړو هغه کیس دا هغه کیس لاندې و چې مونږ دا ما یې ټیک ده بس د پچې او د دغه خبره پکې نشته دی هغه خو مونږ له 50 حصې کا 50 حصو نه بعد بیا به چې کوم دی نو ته دغه وکړې دا مونږ پوه شو پچې پوه شه ته به مونږ باندې مونږ په هغې باندې دغه یو دی چې ټیک چې ټیک ده بله ورځ ما ته میټینګ له ټیم ورکړو چې ټیم هم ورکړو نو تحصیلدار وایي چې نه په دې کې خو دا دغه والا فریق دی دا شوي پنځوران خانپور والا یو پکې الطاف حسین دی او یو نور هم دا پکې دی په دوی به څه کوو نو ما ورته وویل ما یو ځلې چل دی چې دغه کسانو د دغو کسانو خلک هلته زمونږ په کلي کې شته او مونږ به د هغوی سره تقسیم وکړو او بیا دې دوی د هغوی په اخلي کې که نه د هغوی سره ځمکه هم غر والا ته ورکوې او ځمکه اول ځمکه واله د هغې نه بعد به دغه خبره کېږي نو هغه چې ما د هغې خبرې نه انکار وکړو چې دغه خلک پکې مونږ نه منو نو تحصیلدار په هغې پوښتنه بس شو د هغې نه بعد بیا زما نه تپوس نه دی کړی ما ته هم نه دی کړی چې یاره دا خو ته پکې دغه کسان د دغه کسانو سره مونږ کښېنې مونږ لکه دې تقسیم مونږ خلک دا نه مني نو هغه خبره چې دی نو هغه په دې انداز باندې پاتې شوه. اوس نوې خبره دا ده چې مونږ قوم یو که نه قوم چې بې ترتیبه یو د ګډو بېزو مثال وي او چې په ترتیب شي دا بیا د فوج کار دا بیا د فوج او د هغوی مثال وي دې له ترتیب شي. ترتیب دا دی چې مونږ په دې خبره باندې زه غور کوم چې یاره زما چې کوم مونږ چې زما لکه په دې قوم کې زم یم نو زما هم پکې حصه ده که دا دې ټول هر یو سړی د خپلې حصې لکه څنګه چې زما سره تکلیف دی زما سره سوچ دی زما سره دی او داسې هر سړي ته د دې تکلیف احساس وشي نو زما خیال په دوه ورځو کېږي خو چونکې دا شی چې تاسو ته ما ووایي هغه غاصبان به ورته ووایو یا به ورته غاصبان ورته هم نه شو ویلی خو یو شی پروت و چې هغو پې قبضه لګولې ده او بل چا ورته څه ویلي جو په دغه څیز کې هغو په هغې باندې قبضه شوي دي او نور په دې کې دي چې دا به دې ظالم او جدا شی دغه ما ته خو دا ښکاري کېدای شي تاسو په دې کې بل څه خبرې خو زما سوچ دا دی چې د دغې وجې نه دا مسله مونږ ته کوي. اوس په دې کې لکه یو ځای کې اکسیویټر ولګي بل ځای کې کوټه جوړه شي بل ځای کې نو که دا جایداد زمونږ یو زمونږ په جایداد کې څوک دا کار کوي یا خو دا زمونږ دی زه خو تاسو ته بلکل دا زمونږ نه دی داسې مونږ ګپ لګو که زمونږ یي نو بیا مونږ د دې تپوس کوو یو د پټان نه علاوه بل سړی ما ته به دې دغه کې وښایي چې دوی دا ویلي چې یاره دا حاجي صاحب دا کارونه کېږي او د دې تاسو تپوس کوئ هېڅوک هېچا دا خبره نه او نه څوک د دې خبرې یو کس دوه کېدای شي نور هم ویلي خو دا خو ټولو له پکار دی چې د ټولو جایداد دی داسې قومي د ووټ خبره خو نه ده چې یاره ایم این اے موږ جوړو یا ایم پي اے جوړو یا څه بل څه داسې خبره ده دا خو قوم ستاسو د هر یو پکې حصه ده لږه یا ډېره په خپل دی ده خو حصه ده نو د دې لپاره چې تاسو بار بار نه را لکه د دې لپاره پکار دا ده چې په بر کلي کې ځان له هره ورځ په دې باندې میټینګ هره ورځ راغونډېږي چې وایي د دې به حل وځي
په دې کلي کې پکار ده چې هره ورځ راغونډېږي په ډاګۍ کې پکار ده چې هره ورځ خلک راغونډېږي او د دې څه یو صحیح او د پوره امن دا کوشش وکړي چې یاره دا پوره امن ته وردا ښې حل نو د هغې سلسله کې زمونږ خو جو بس زما خو د دنیا کارونه دي دنیا خبرې دي دې خبرو ته جوړېدو ته دې ته بیا ذهن جوړول غواړي دا دې قوم ته چې خبره کوي حساب کتاب کې نو دې ته به د 3 4 5 ورځو نه ذهن جوړی نو هله کېږي एकदम دا نه کېږي چې एकदम ما خلک راغونډ کړو بس زه به ورته لګیم او کېږي زما نه څه خبرې هېري او څه یاد دي نو هغه د 4 5 ورځو نه چې ټولې خبرې زموږ یاد نه نو کېږي نه نو اوس داسې خبره ده په دې باندې تاسو خپله رای او خپل څوک چې د رای خاوندان او سوچ لري نو هغه به داسې رای ورکړي چې موږ دې خبرې د تحصیلدار د طرفه خو نه کېږي هغه زه تا ته وایم چې هغه که کوئ نو هغه کسان به پکې شامل دي نو که تاسو هغه کسانو ته جوړي جو بیا په سبا نه کېږي سال به راکار کېږي خو که هغې ته نه جوړ نو دا نه کېږي که دلته په خپل منځ کې مونږ کولی شو په خپل منځ کې دا شی مونږ تقسیمولی شو ښه بلکل هېڅ خبره نشته خو ټول به وربېږئ او ټول به چې کوم دی نو دې خبرې ته وربېږئ او دې خبرې باندې به زور هر یو سړی به دې له ټیم ورکوئ دا به کېږي کمیټي زه هغه لا څه کې دا نور قوم خو دا په خپل دی د دې له خو مونږ یو کمیټي جوړه کړې وه هغه کمیټي چې ده نو مونږ دا کمیټي به دا خبر کوي په هغه کمیټۍ کې د سره که څوک تپوس نه کوي هغه کمیټۍ والے ممبران دي چې هغو تپوس کولی هم بس خبره به وي خو هغو هم تپوس نه کوي هغو هم په دې کې دا دي چې دا به راته ټلیفون کوي نو بیا به موږ ته خو پاته چې پته لګي په هغې کې خو ټیم تېر شوی نو خبره دا ده چې یاره دې له یا کمیټي جوړول دي که کمیټي وله نه جوړو په بل انداز باندې په دې کې به 2 خبرې راځي که ټول سیز صفا کوئ نو په دې کې به تحصیل هم راځي تانه هم پکې راځي وال هم پکې راځي خبره هم پکې راځي هر څه پکې راځي که دا نه کوئ چې یاره داسې ده نو بیا داسې یو بل حال یې ما وي یو د دې بل حال هم شته مثال په طور کې مونږ څه کوو مونږ دا کار کوو چې یو سړی غاصب دی یو ځګی دی نو هغه خو غاصب دی نو زه یم چې یاره زه د خو دا ځګی ونیسو خو زه دا ځګی نیسمه نو دا بل غاصب جوړ شو لکه دا نر نه دی دا ډېر بې غیرته سړی دی چې دا هغه سړي نه هغه خپله حصه نشي اخیستی او دا د بل سړي حصه نیسي نو دا د هغه کم لکه غاصب سړی انتهایي بې غیرته یې ګورئ دا یاد وساتئ کم سړی چې غاصب و د بل په مال یې قبضه اچوله د ده نه بل بې غیرته سړی په دې دنیا کې نه دا بې غیرته دا بل هم کار ګوري او ځان هم کار ګوري نو چې دا کار ګوري نو دا د بې غیرته نر سړی هغه دی چې بل هم د تکلیف نه لرې کي او په خپل هم د تکلیف خپل ځان تکلیف ته مخامخ کړي خو چې بل ته لرې کي نو مونږ هغه دغه کار نه دی یو حل دا دی چې چا مثال په طور کې یو ځګی نیولی دی په هغې باندې بس هر یو سړی زما پکې خپله څه زه ورشم ستا پکې خپله څه نور به نیسئ نه خو د هغه سړي نه خپله حصه والي نو بیا به څوک ګوتې نشي ورکولی دا یو حل دی چې او که چا ورته پرېښودل جو د هغه سړي شو د هغه نه د هغه نور هم لاړه شي خو دا د قومي خبرې نه دي قومي خبره لکه دا خبره د بیا افراتفري جوړه شي خبره به جوړه شي چاته به رسي چاته به رسي نه موږ چې دا تکلیف او دغه تاسو له درکوو که نه د دې وجه دا ده چې مونږ قومي مونږ یو شو مونږ صحیح فیصله وکړو مونږ خپل بچي خپل را روان نسل په تکلیف کې وانهچوو نو د هغې دپاره که مونږ تکلیف تېر کړو خیر دی خو چې هغو په تکلیف کې ونه لېږي ښه چې هغو په تکلیف کې نه لېږي نو هغې دپاره به مونږ قرباني کوو قرباني به څنګه کوو قرباني به په عدالت کې هم کوو دلته به ورځېږو بل به نه وهو ځان به پرې وهو خو چې زمونږ د را روان نسل لپاره یو سکون او یو دغه پیدا شي نو په دې باندې دا خبرې دي دا څو خبرې درته ما وکړې او په دې باندې اوس دا خبره وکړئ او په دې باندې کار کول دي چې څوک کار کوي چې هغه دلته راغواړي ګوره د قوم نه څوک الله پاک الله خو زموږ ټول الله دی د کاڼو بوټو د ځناورو زموږ د هغه دی د هغې نه بعد چې کوم دی حکومت دی حکومت وخت او د هغې نه بعد قومي قوم چې دی که نه اوسکۍ کې چې دا قوم راغونډ شي او داسې خبره وکړي نو دا درېیم نمبر طاقت دی نور د چا نشته خو چې دا راغونډ شي که راغونډېږي نه نو بیا یې داسې مثال دی چې هېڅ مثال هم دغه خبره هېڅ هم نه نو دا یو څو خبرې تاسو ته ما وکړې په دې باندې تاسو غور وکړئ نو څوک پکې نوره بله خبره کوئ نو هغه خبره وکړئ څیز درته جوړ کړو لکه وشرمېدو یاره تاسو له به یا دغه زه خو بلکل زه خو یم چې دې کلي نه مې دا کډه وې دا کوم کار چې روان دی دا کوم معامله چې دی نو خدای شته که به دې کلي کې نه کېناستو
چې دې کلي نه کډه ویسو جوړه به یوسو بس چې دا صحیح نو دا خو انتهایي د بې غیرته یو د دومپۍ خبره چې هغه مونږ د غره خبره ده په غره کې د غر دغه د ځنګل خبره ده ځنګل هغه مونږ فارس ته خبره کړې ده فارس والا پرون په دې کې مونږ ټیک ټاک ډي سي ما ته ټلیفون کړی دی بیا اوس هغه مشرف ګل پټانه کې دی چې چا هم دا کار کړی په هغه باندې اف آی آر کوي د قانون په دغه کې هغه د قانون نه بغیر نه کېږي د شپې مونږ د ورځې خو څوک نشي خو د شپې خلک نقصان کوي نو د شپې مو ته مونږ کسان کېنو خو بهرحال غل دی لږ وایي ډېر وایي هغه خو د غل خبره خو څنګه کنټرول کېږي نو هغه هم نوم دا قوم په ځان له ځان له ووایو چې دا زموږ غل دی دا به څوک نه وایي دونه شی ته څوک نشي وایي خو که یو کس راواله شو یو کس دا 18 کیلومتره دی هغه به کم دی دا خو په 2 لکه روپۍ میاشت باندې هم نه ساتل دا دونه غټ دغه دی نو که ټول قوم وایي چې ځي بې وخته هلکان لیږي خپل بچي لیږي او هغو د دې تپوس کوي نو زما خیال دی د غره دا کنټرول به هم وشي خو د غره د کنټرول نه مخکې زمونږ چې کوم تکلیف والا خبره ده نو هغه زمونږ دا ده چې زمونږ دا قبضو والا خبرې چې دي نو دا چې کوم دی په دې باندې غور کول دي دا ضروري دي په دې کې ستاسو څوک خبره کوئ هارون